یو سړی دا وایي چې زه پلانې زیارت کاکا صاحب نه منم یا پیر بابا نه منم یا پلانې نه منم. دې کافر کی که سړی وایي چې زه پلانې زیارت نه منم کافر کیږي. دې مولیانو کې خلک کافر کړي صرف دې لپاره چې د منوګي غوړی. دیکھو وګورئ دا څومره اولیاء چې دي په خپل وخت کې دا ډېر لوی خلق تیر شوی. څومره اولیاء چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې تاسو پیرانی پیر صاحب وایي دا دومره لوی سړی و. تقریر کولو د جمعې ورځ وه. او دا آیات وی چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. الله غزاد ته چې په یو شپه کې خپل بنده اسمانونو ته بوتلو. یو سړی پکې را پاسې دو وی یا شیخ لا اسلم دا د زمانم نه چې په یو شپه کې اسمانونو ته لاړو بیا را یو شپه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې نه منې نو ځه بس کور ته لاړو په غوسه. خزه سرخه کوله ورته سړی څنګه وختي را لې الف څه لګیا دې غړي وډي وي چې په یوش پکې اسمانونو ته لاړو راغو. ول خلک یو براوړه سیننو چې دا وړه واغګم کټوای په حکم یاد د چې منګیا غسته دې سین ته تلې ګرمي وا جامي وېستې دي او چولامب او چې سین ته کوشه دې او بو ولا ټیلا ور کړی د سین دغه غاړه غرزولې چې هغه غاړه غرزولې ده هغه غاړه یو مچیمار ولاړو میان نیواغه چې کتلی دي د چې ځان ته کتلی خزاوه دا سړی خزا شوی. په خوابم دا یقین نه راتلو چې سړی څنګه خزا کیږي. اوس خو هم یقیني کنه هر سړی خزا نه کنه هر سړی خزا یا خزا نه ده یړا خو ده. چې ځان ته ګوري خزا ده امیان والا په صادره چولې دی چې دا زنانه ده کور ته بوتلې ده بیګاله مولا را وسته ده غټي پینی کا تړلې. اوس دی ورته دا ویم نه چې سړی او ما ځکه چې خزه ده هر څه د خزو دي. 12 کاله تیر او په 12 کاله کې 12 زامنو شو. سم بربرای چیلای وکال کې به یو یو وروړو. الته زمونږ یو آشنا دی دغه دکان سره یو ملنګ کینی نو نا کاغذونه ټوله یو خرڅیه ول مولا صاحب لس بچی می دي او دا کاغذونه ټوله نو مال لس څنګه خو لس 12 کاله مې د خزي وشو لس بچی مې رو. دا باز خزه چی هغه خدای دې رحم وکړي. بیا دې خزه منګو خزه سره منګه را په سر کړې دی او د سین غاړې تر اغلی دا او نور خزه لمبل دیم جابي وستې دیو چې لامبي بیا ولا سین ټیلا ور کړې دا بیا د سین دی غاړه را پریوته چې را پریوته چې ګوري هغه منګیم پروت دی د چې کوم وړو او هغه جامین په د پاسه پرتی دي او چې ځان ته ګوري نو سړی دی.
لږ دمې خپل جامې اغوستې دي او منګی راغستې دی او کور ته راغی چې ګوري هماغه ټایم دی او ښځه یې لګیا ده سرخه کوي. ورته وی سړیه دومره زر راغلی دومره زر راغلی. سړی ورته ویل کور دی وران شه زما خو 12 زامنه مو شو دومره وخت تیر شو او ته چې زر راغلی. اندازه کوي دیتا وی کرامت. کرامت د اولیاء چې دې هغه ته وی خرق العادت خلاف عادت د سړی ولی نه چې کم کارو شي دیتا وی کرامت. او د دیوبند علماء مذهب دا دی چې کرامت بعد الموت هم حق دی. بعد الموت د قبر نم استفاده خواص چې دی هغه کولی شي. دا مذهب د علماء دیوبند دی، د مولانا تانوی دی، د مولانا مدنی دی، د مفتی کفایت الله دی، د شیخ الهند دی، د مولانا شبیر احمد عثماني دی. خیال امراغی سړی منګی کې خو په منډه جمعات تراغه او ما ټیم دی او شیخ عبدالقادر جیلانی لګیا دی او سبحان الذي اسرا بعبده د آیات وی لګیا دی. دا ورته د سین نه چغې کړې چې صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ. اگر او وخت چې څه چلو شو ولی ول ما سره خدا سي چلو شو تل او مغه ټیم کې ولاړ ول بس په خلکانه کېدا ولوس مې ومنل چې الله په یو شپه کې عربونه مل مظلم په سړی کولې شو بیا راوستې شي. تاسو پوه شئ دا عزیزانو دا هغه خلق مسلک دی چې کوم بذات خود په خپل اولیاء خو دعوت صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملاویگی اور د دین علاوہ د دینی تقاریو کیسٹ بہم تاسلا د دې دکان نا ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ مور ورکو مور روان کو چې بچیا سبق پسلار شه مصر تا او د دې کمیس په گریوان پورې ورتا یو سو اشرفای پټي ټکوالی چې کله د ضرورت په خېدونو دا براخله او لګې به سبق بوي. پا قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا ډاکا لوټ کړو د تراله چې ماشومه تاسو سره سشتا و مور مې راته دلته ستړي دي اې چې را پرانیستنو اشرفای وي وی بچیا دا به ویلي چې ما سره نشته کنه مونږ خوستا گریوان نه لټولو وی زه چې راتلم نو مور مې راته ویلي چې دروغ بنوي مور مې راته ویلي چې دروغ بنوي نو کما اوس ویلې چې سنشته نو دروغ کې راتلا د مور هغه وصیت مې په ځای نه راتله. پیرانی پیر صاحب داسې سړی و ته نن قدم بیرته دروغ وی قدم بیرته او خدای څه وایي د دروغجن متعلق چې لعنت الله علی الکاذبین. نن ستا ټول ملک د دې لعنت مستحق دی کنه دی ټول ملک. زه په خپل جامه کې دروغجنم ته په خپل جامه کې دروغجنې حکومت په خپل جامه کې دروغجن دی کمپلیټ. نو عزیزانو عرض میں داو چې په داسې وخت کې اوسېږئ چې دا خبرې تاسو ته کول شاید چې تاسو د عقل نه باري. اوس په لالچ باندې خلق را پاسې د علماء دیوبند سره جګړه جوړه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور او کا بشر
ارزه کې حاضر ناظر او کنو پلانې او کنو دا د څه چل لکه دا اوس وخت کې چې جګړې دي الواشتاو نشتاو ګوړشتاو نشتاو چینشتاو نشتاو لکه زمونږه پریدو کې مړ شو د غنمو سکاره ده لکه دا څه کوي دا منکر نکیر الته څه مرغۍ دي چې دا غنم بخوري یعنی اسیانو ورځ تیریږي هغه یقین مې دا بوډا په خبره کېږي چې معلومات په عمر کې په خنداو نه لیدي ویل استاد چاته او خاندم د سړی زامن ورک شو بالکل سړی زامن شته نه نو خان دي چاته عقل نه سوچ نه لري فکر نه لري ته په ایمان وای چې د پلار او د زوی نه سخت رشتہ بل چا کې شته ورور نه بل سخت رشتہ شته نشته د پلار سر مات دی ٹھیک ده دا د پلار د سرماتی درد چې دی دا زوی اغستی شي د زوی خپه ماته ده داغه د خپې ماتی درد چې دی پلار اغستی شي نشي اغستی نو ستا د ګناهونو پند چې کوم دی هغه پلار او زوی ته نشي په سر کې دی ستا د ګناهونو پند به ته ماله په 2 روپۍ باندې څنګه په سر کې تا چې د ګناه عظیم پند په سر دی او قبر ته روانه او پادیره دی مال 2 روپۍ راکړي نو زه د کچرو چپړاسیم والله که به 2 روپۍ راځي کې کچرو کې دې تاریکی او 2 روپۍ ولا ورکې په داخله به دی وای سپایلی چونی زی ورورا څنګه جل دی ته ولا 2 روپۍ راو باسه چې پټی کې تانی ته بوزي حوالات کې به دی د څه چل کړی دی وای جی غیر قانونی روانو پلار غیر قانونی روان دا ټریفک والا اوس لګیا دي پرچې ور کوي دوی ته آرډر دی چې کس ګناه کړي لسل پرچې ور کوي سچلې کړی دی لکه پندت نه وی وځلې دي سو زکای والا وای نه جی تیز رفتاری کولا مطلب څه دی چې د حکومت خزانه ته د نسل 200 روپۍ لاړی شي په یو قهر نه دی چې خدای پیرانی ولی سو زکه کچله په دې قهر رانی ولې ک بس چله په دې قهر رانی ولې ک دکان کې کمیټای والا بیل در پسې راخلاصي انکم ټیکس والا در پسې بیل راخلاصي دلته یو نئی دکان دی د روټای درا کې نه لګي د روټای بال بچیدار دی وغیرہ وغیرہ انکم ټیکس والا ور پسې زی او راځي او کاغذونه وروړي چال اول هغه ما په سره منډه کې مرزه سوک په مال راولې ګوس ما ته خو دې یاري راځي نه زه په کومه خوشاله کې تاسو انکم ټیکس درکم اوس نن خبر واوري او ګوري انګريزي اخبارونو کې د صدر وزیر اعظم ټول مرکزی مشینری چې د هغه تنخواګانې زیاتې شو ټول سرکاري مشینری مرکزی چې د هغه تنخواګانې زیاتې شو چپړاسی تنخواه نه زیاتېږي د سپۍ تنخواه نه زیاتېږي د خوار غریب تنخواه نه زیاتېږي مرکزی مشرانو تنخواګانې زیاتې شو ځکه چې هغه ته د لپسټیک ضرورت دی نو عزیزانو خبره مې دا ده چې زمون ارث چې ده زبانی جمع خرج ده ارث که دین ده که مذهب ده که د خدای نوم غستل دي که د رسول خدای په مونږ تاغه وخت یاد شي چې راکه سړی او غزيږي غټ مړی راکې وشي نو خزم بای سړی هم لګي پس بکر غړي او زامن هم لګي پس مک او چې واده یې پکې ده خدای یادي دې تاسو چوکي چې کوم ذات در باندې خوشحالي راوستنو د خدای نه د بغاوت اختیار کو او چې غم در باندې راوستنو خدای درته یاد شو دا د سړي ځامن دي په کار دی چې ستاسو زوی واده دی او ستاسو کور ته یو ثابت انسان را روان دی چې ته ټول کورنۍ خدای ته په سجده پریوزي
کہ خدا کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی خدا دستا مہربانی دا کہ ما کر دیو عظیم انسان رانا نه استو نو کمپلیٹ ټول کورنۍ او ټول خاندان د خدای نه باغیان شي بیا چغي ولی وایي و اشناله پند ورکاو چې پنی د شګي پند ور په سر کې اور میګي مات شي شور ولی کوي ها الکه تاسو په ایمان وایي په دې نور خبر به پويږي اس نور سي خدای خبر چې ځوان می سبب نکړي اوسم په اخلاق کې ناشته په دې خبره به پويږي دی خو ګوري تا یو ډېر جاني دوست دی ډېر جاني چې مړې پکې وشي نو ټول نمخ کې تعالی خبر را لېږي ها او تورشي جنازې له او چې واده پکې او خبر در ترونه لګي نو ته بیا مړی لور شي ها چې دا واده خبر درته ونکي او د مړی درته کین نو واده له باور شي یا مړی له باور شي ټیک شو دی خو ګورئ چې مړی در کیو شي نو خدای ته خو جواب ورولېږي چې الله خدای دا څه چل دی وکړه او چې واده در کې پیښ شي خدای له جواب نه لېږي چې خدای زه څه چل کوم نو دا خدای به تا فریدي دا په هغه 2 روپو تامانه خلاص کی دې تلک سوچ وکړي خدای هغه ذات ته چې د خوشحالۍ په ټیم کې تور ته سجده ولګي د غم ټیم کې خور څوک سجدي کوي دیو جن عزیزانو دې خبره ته سوچ وکړي فکر وکړي نن ټول ملک د بې دینۍ او د هلاکت او د تباہی سیلاب اغسته ټول ملک راټینګيږي نه اله براټینګيږي چې د ټول ملک د سربراهانو په ځل کې د خدای یاره پیدا شي مونږ کې ټول عمر بار ملکونو لوبې کړې دي ټول عمر خاص کر انګريزانو په مونږ کې داسې لوبې کړې دي چې پناه په خدای ده خلق پیدا کړ چې دا په دیوبند کې چې کوم علما دي دوی आवाज وکړو چې پیرنګې دي د هندستان نوځي دې دوزي انګريز خډر لوی پالیسی باز قوم دی هغه ورته مونږ غوندي خلک را پاسولو اوس مونږ خډر زر را پاسو کا خیال وکړو یو دیره کې ولاړو منو اسخات چې وشلو نو مولا غلم لاس ورکو چې لاس ورکو نو لاس کې یو د 500 روپو لوټ ورکو نو د مولا منډي کړي او دغه دا یو څو دا قبرونو کې قطکانی غوندي دایره واغستو آیات کرسی شروع کړ او الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ما ورته مالداس کې ولدا په دې لحد کې چې دې مړی ته د سپېګمو ته واچي مې داوم چرته سنت کې راغلي دي چې مړی ته سپېګمو ته یا کرسي باندې کانی دم کوي اور وای چې ماته پرام کېنه مړ یو خدانه تم شوې دی لوټ تا وګوره دی 500 صحق خدای ادا کوم کنه نو د 500 لوټ چې دا ډېر ظالم شي اوه اور
اوس یو سړي راته وویل چې دا د جنازه فوټو چرته لګېدلې دلته زه خبرې نه کوم. مال بس ټیک ده کنه دا ډېر ښه کار دی. غړپ ما په جیب لاس ومنډه پکې وسلو لوټونه او تر واغست خپل جیب کې مواد که خیالو کې دا جیب دیخي طرف ته کنه مال د جنازه فوټو پړه د پاسه ګرځي خدای دې به خو باسو که په دیوال لګېدل ور باندې پات لګي دا څه خبره ده. یعنی ار خبره د دې قوم او د دې ملک چې د طفلانو په شان ده د ماشومانو په دې تصبر کېږي چې دلته فوټو لګېدلې ده. فوټو خو نن تا کینه نه وته ده فوټو خبرې کوي. نن ست په کوم ملک اوسېږي ستا ښځه ستا لور کته په وکړو پردو کې بند کی چې حج ته لګي او فوټو یې نیوي ستلې نشي. تاسو خیال راغی ته مو فوټو نه بد شي دلته صاحب د شناختی کارت رواج رئیس ته دی او یا شناختی کارت چې جوړه خدای دې په دې قهر ما اړوا بیا چې ډومیسایل جوړه په دې ویر دې خدای واړوا ډومیسایل جوړه صاحب کونسلر نه به وکيو کونسلر نه به بیا تانی نه وکيو تانی نه به بیا مجسټریټ نه وکيو مجسټریټ نه به بیا ډیپټي کمشنر نه وکيو بیا به سه په کچرو کې چې د اندراجو کې د سپډن سره په لوی عظیم قهر باخته اور قدم باندې خدای درته د قهر اسباب جوړ کړي. ته خو شناختی کارت جوړولو دفتر ته ورشه لغون او د شناختی کارت کې څه دي څه شی دی ستا څومره افغان مهاجر چې دلته اوسېږي ټولو په پیسو باندې شناختی کارتونه جوړ کړي. دا لا بل آرامتوب چې په دې ملک کې راوته دی شناختی کارت او شناختی کارت خو دې داسې ملک چې ملک خوې کنه وطن خوې کنه بیا ورته صاحب دوی یو بل شی رئیس ته میرټ راشي دا میرټ باندې چې کم خلک اغسته کیږي دي په صورت برات لاس کیږي او درې کانی دي په خزو باندې لړه کی چې دا په میرټ باندې خلک علي که کالجونه دي که یونیورسيټي دي که نوکرای دي ټول دا به خپل چې دنه ناراضه کا سور خر ولې نه او چې د بابا خپل د بدلې و بچی چې نږدې را نشي. نو زه په ځای خدای را نیولې زه په ځای او په ځان پوهېږئ نه. د شفقت او د مینې خبرې ته نږدې نه راځئ نږدې د خدای نه لوی شفیق څوک شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی شفیق بل څوک شته ایته نږدې نه راځي. او شیطان دماغ او شیطان مزاج خلقو پسې منډه وهي نو خدای خوار او ذلیل کړی خدای رسوا د زمانه کړی چې ستاسو عمرې خورز بنه ګوري. انګريز خرید و فروخت کو چې مسلې چیړ کوي اختلافي اختلاف پیدا کوي شابه اختلاف پیدا کو چې وروره د دیوبندیان چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا بني آدمو دا واستو ګور انور او تاسو وایي چې بني آدم اوس تاسو غونې سړی ته چې زه وایم کنه زه ما خو تاسو پیژنئ یا مولا ما اوس زه درته وایم چې هلکه دا وګوره دې خلکو ته چې پیغمبر ته وایي چې زمونږ غوندې بني آدمو دا د وجلو دي کنه والله اوس هم تاسو مو ورپسې ورولم ځای کنه
دغه څخه غوړ زیر مولا وي او راپا بسی چونو اسلام په خطر کې شو. هاي هاي تبعیدا پیغمبر ته وایي چې هغه بني آدمو او تاسو وای دا څوک دي د کافر بچ وای دا دیوبندیان. استا کې خو خپل عقل شته نه او یا به د چیلی سر در پوری یا به د بیزو در پوری یا به د میلو در پوری یا وکانه در پوری تړلی خپل عقل خو لري نه. قرآن او حدیث باندې خو پوهیږي نه دین ته خو نږدې راځي نه او با چې کوم غوړ کړی غوندې درته څه وایي به ته چو وای دا خو رښتیا دی خو وګوره. اوس په دې خبرو خو هغه خلق پوهیږي چې چا ټول ژوند ورته وقف کړي. الله امام مسلم یو تیر شوی دی مسلم شریف کتاب په حدیث کې لیکلی په یو حدیث کې سوچ کولو یو حدیث او یو لوی ټوکرای د کجورو ورته پرتا و حدیث کې سوچ کوي او کجوره رالی او خوري سوچ کوي او کجوره رالی او خوري سوچ کوي او کجوره رالی او خوري تر سهار پورې په حدیث کې لا سوچ ختم نو چې کجورو ټوکره اخلاص کا او مغه سبب د مرګ وګرځیدو. دومره استغراق په یو حدیث کې ورته راغلی چې په دې پویم نشو دا ما څومره کجوري وکړي. هغه خو ستاشته نه قرآن باندې خو پوهیږي نه خبرې را پیدا اوس زه تاسو ته وایم چې ورونو طبعی جوړه ده داسې خلق را پیدا شوي چې زیارتونه نه مني اولیاء نه مني. وایم چې کوم سړی درته وسوخیم اوس دا ټول جماعت ورپسې ورپاسو ما وجنو یې ځکه زیارتونه څنګه نه مني هغې جنډې ولاړې تاسو خیال راغی دا د دې قوم عقل دی. تاسو وایئ په ایمان چې قرآن خو د ټولو مسلم ایمان دی کنه ٹھیک شو. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اس قرآن تا گورا احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان یترکو چی دوی بخلاص شی ان یقولوا آمنا صرف پا دی ٹکی چی ما ایمان روڑے دے پا دی ٹکی بخلاص وهم لا یفتنون د دې کشته په ګرداب کې ګیره نه دی به د امتحان او نشانه شوی نه او دی به صرف په دې کې خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی په دې به خلاص شي. نو تاسو وایئ چې ایمان لوی دی که زیارت لوی دی؟ ټول وایئ نو چې الله وایي چې په ذات ایمان دې نه پرېدم په خپل ذات مې قسمی چې د اور ټوکړه کړې مې نه چې پرېدې نه دم په ذات ایمان نو په تش زیارت منلو به خدای څنګه پرېدي پرېږدي زمانم جی یو سړی وایي چې زه په ابو میا صاحب زیارت نه منم وای میا صاحب څنګه نه منې د بادو ټیکا غسته ده